ښوونځی ستاسې په کور کې. د انعکاس راډیو تلویزیون لیدونکو اوریدونکو په خاص ډول ګلالیو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې هیله چې ټول راته خوشحاله او صحتمند یاست. په خپلو کورونو کې د خپلو تلویزیونونو ترڅنګ ښوونځی ستاسې په کور کې ځانګړی پروګرام له موږ سره وینئ. زه امیر احمد مهماني یم ستاسې لپاره د 10م ټولګي د ریاضي ښوونکی. ګلونو زده کوونکو د 10م ټولګي ریاضي شروع تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم په دې هیله چې درس را سره د لومړي په دې هیله چې له لومړي نه را سره لومړی درس تاسې تعقیب کوئ. چې تاسې دغه درسونه له لومړۍ ورځې نه څخه تعقیب کوئ تاسې به د 10م ټولګي په ریاضي کې هیڅ رنګه مشکل ونه لرئ. زه تاسو ته دا پوره ډاډ درکوم که تاسې تلویزیون ته منظم کښېنئ دغه درسونه تاسې منظم وګورئ پوره اطمینان درته درکوم چې تاسې به په هیڅ صورت سره په 10م ټولګي ریاضي کې هیڅ رنګه مشکل ونه لرئ. تاسې ته ستاسې په ساده ژبه ستاسې په روانه ژبه 10م ټولګي ریاضي ستاسې په کور ستاسې په کوټه کې تاسې په اتاق ستاسې په کور ستاسې په اتاق کې او ستاسې د اوسېدو په ځای کې تاسې ته وایو. تاسې را سره پاتې شئ ګلونو زده کوونکو. تاسو ته بهتره معلومه ده 10م ټولګي ریاضي د پولینوم نه شروع کېږي ګلونو زده کوونکو. مخکې له دې نه چې موږ او تاسې پولینوم باندې کار وکړو لومړی د پولینوم نه مخکې ځینې مهمې موضوعګانې چې دي له هغوی یادونه کوو او بیا راځو د پولینوم په شروع باندې کار کوو. ګلونو زده کوونکو تاسو ته بهتره معلومه ده چې موږ او تاسې په ښکته صنفونو کې له اول ټولګي نه تر 8م ټولګي پورې حساب لولو. وروسته 9م ټولګي کې موږ او تاسې الجبر شروع کوو او 10م ټولګي هم همدغسې الجبر دی. حساب کې ټول هغه مسایل موږ او تاسې حل کوو ګلونو زده کوونکو. په الجبر کې ټول هغه مسایل موږ او تاسې حل کوو چې د حساب په واسطه موږ او تاسې هغه نشو حل کولی. په حساب کې به موږ او تاسې یوازې عددونه استعمالول خو دلته په الجبر کې موږ د عددونو سربیره توري او علامې هم استعمالوو. حساب کې به موږ او تاسې عددونه پرته له علامو لیکل خو دلته په الجبر کې موږ له عددونو سره علامه څه کوو ګلونو زده کوونکو ذکر کوو. مخکې له دې نه ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسې پولینوم شروع کړو له پولینوم نه مخکې یو څو موضوعګانې دي هغه د تختې پر مخ زه یو لیکم د هغوی تعریف تاسې ته کوم. هیله کوم چې تاسې را سره درس تر پایه تعقیب کړئ. ښه ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې لومړی الجبري حد پیژنو. الجبري حد څه ته ویل کېږي په ده باندې موږ او تاسې غږیږو. الجبري حد که چیرې عددونه او توري د ضرب تقسیم طاقت او جذر د عملیو په مرسته یو له بل سره اړیکې ولري دته موږ او تاسې الجبري حد وایو. تاسې نوشته کې په خپله کتابچه کې که چیرې عددونه او توري د ضرب تقسیم کامه طاقت او جذر د عملیو په مرسته یو له بل سره اړیکې ولري الجبري حد بلل کېږي. که چیرې عددونه او توري د ضرب تقسیم او طاقت د عملیو په مرسته یو له بل سره اړیکې ولري د الجبري حد په نامه سره یادېږي. دلته وګورئ ګلونو زده کوونکو زه لیکم چې لس او اکس د ضرب په حالت باندې دی دته موږ الجبري حد وایو. لس پر اکس دلته په کوم حالت دی د تقسیم په حالت دته موږ الجبري حد وایو. اکس په توان د لس دلته په کوم حالت د طاقت په حالت دته موږ الجبري حد وایو. اکس د 10م جذر لاندې دلته په کوم حالت د جذر په حالت دته موږ او تاسې الجبري حد وایو. یا موږ او تاسې لیکو چې -2ab دا یو الجبري حد دی. موږ او تاسې لیکو 4a مربع b مربع دا یو الجبري حد دی. موږ او تاسې لیکو چې -abc تقسیم پر 4 ضرب a د جذر لاندې دې ته موږ یو الجبري حد وایو. موږ یوازې لیکو -a دې ته هم موږ او تاسې یو الجبري حد وایو. ضریب یو دی. موږ یوازې لیکو 2 دې ته هم موږ الجبري حد وایو. تاسو سره به دلته پوښتنې چې استاده دې کې خو توری نشته بچیانو دې کې توری شته دلته وګورئ تاسې 2 ضرب a په توان د 0 دې کې دغه د توري توان دلته څه شی دی 0 دی. موږ او تاسو وایو که چیرته عددونه او توري د ضرب تقسیم او طاقت په حالت کې یو له بل سره اړیکې ولري دې ته موږ او تاسې الجبري حد ویلی شو. بله خبره ګلونو زده کوونکو د الجبري حد نه وروسته چې موږ او تاسې ته مهمه ده او هغه باید موږ او تاسې وپېژنو متحول دی. متحول څه ته ویل کېږي ګلونو زده کوونکو؟ یو متحول دلته موږ او تاسې د پولینوم په برخه کې او موږ او بیا هم دا متحول د په تابع کې هم موږ او تاسې هلته د دې نه یادونه کوو. دلته موږ متحول داسې تعریف کوو چې متحول یو توری دی چې د یو غیر خالصي د هر عنصر په ځای وضع کېدلی شي. متحول یو توری دی چې د یو غیر خالصي د هر عنصر په ځای وضع کېدلی شي. عموما موږ او تاسې دا ګلونو زده کوونکو د ایکس وای زیډ یا ام او ان یا پی او کا یا ټي په دغه تورو باندې موږ او تاسې دا څه کولی شو ښودلی شو. مثال په ډول ګلونو زده کوونکو زه یو پوښتنه لیکم. پوښتنه په دې ډول ده ستاسو په کتاب کې هم ده د 10 څخه د کوچنیو عددونو سیټ ولیکئ. د 10 څخه د کوچنیو طبیعي عددونو سیټ ولیکئ.
د لسو څخه د کوچنیو تابع عددونو سیټ زه داسې لیکم سیټ ته یو نوم ورکوم مثلا ا سیټ شو. د لسو څخه د کوچنیو متحول دلته زه په یو توري ښیم ایکس. ایکس یو عدد دی دا رنګه چې د دغې مایل خط معنا ده دا رنګه چې ایکس به شمولیت ولري په طبیعي عددونو کې او د دې معنا ده او ریاضي منطق کې تاسې ولوستل او ایکس په کوچنی د چا نه وي د لسو څخه وي. دغلته ګلونو زده کوونکو مونږ ته دغه ایکس متحول دی د یو غیر خالص دلته د هر عنصر په ځای دا وضع شوی. دلته د ایکس د قیمتونو سیټ کوم یو دی؟ د ایکس لپاره د قیمتونو سیټ که موږ او تاسې ګلونو زده کوونکو لیکو د ایکس لپاره چې د قیمتونو سیټ موږ او تاسې لیکو یو دی، دوه دی، درې دی، څلور دی، پنځه دی او تر نهو پورې دغه قیمتونه اخیستلی شي. تاسو بیا چې استاد صفر هم له یو نهو نه لسو نه کوچنی دی، منفي یو منفي دوه هغه ولې نه لیکو؟ دلته موږ شرط ورکړی دی چې د لسو څخه د کوچنیو طبیعي عددونو سیټ ولیکئ. صفر یو طبیعي عدد نه دی، منفي یو منفي دوه منفي درې دا طبیعي عددونه نه دي. نو موږ وایو دلته ګوره ایکس د لسو نه کوچنی دی. د ایکس په ځای موږ یو دلته لیکلی شو، یو له لسو نه کوچنی دی. دوه لیکلی شو، دوه له لسو نه کوچنی دی. درې لیکلی شو، درې له لسو نه کوچنی دی. څلور لیکلی شو، څلور له لسو نه کوچنی دی. پنځه لیکلی شو، پنځه له لسو نه کوچنی دی. دلته ایکس مختلف قیمتونه اخلي تر لسو پورې، یعنی یو اخلي دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته او نهه. دلته ایکس متحول دی، بدلیدونکی دی، په ځان کې تغییرات مني. مونږ او تاسې وایو ګلونو زده کوونکو چې متحول یو توری دی چې د غیر خالص د هر عنصر په ځای وضع کېدلی شي. یو بل مثال ګلونو زده کوونکو مونږ او تاسې لیکو. بل مثال مثلا داسې مونږ او تاسې لیکو ګلونو زده کوونکو بل مثال په داسې شکل باندې لیکو مثلا د سلو څخه د کوچنیو جفتو عددونو سیټ ولیکئ. دا سلو څخه د کوچنیو تابع عددونو سیټ ولیکئ. سیټ ته مثلا یو نوم ورکوم ای، دلته مثلا یو توری لیکم ټي. ټي یو جفت عدد دی دا رنګه چې دغه ټي شمولیت لري په ایون نمبر کې. که دا د سیټ نوم بي کوي پروا نه کوي، دلته هم کېږي، دلته مې مثلا دې دپاره تاسو اشتباه بي کوي پروا نه کوي. ټي یو عدد دی دا رنګه چې ټي به شمولیت ولري په ایون نمبر کې جفت عددونو کې او دغه ټي به څه قسم عدد وي؟ کوچنی له چا نه وي؟ کوچنی له سلو څخه وي. دلته ټي دپاره د کوم قیمتونه مو کوم هغه عددونه دي چې له سلو څخه کوچني دي جفت وي؟ دوه دی، څلور دی، شپږ دی، اته دی، لس دی، دولس، څوارلس. دلته ټي د دوو په ځای دی، د دریو څلورو په ځای دی، د شپږو په ځای دی، د اتو په ځای دی، د پنځوسو په ځای دی، د شپېتو په ځای دی، د نوي په ځای دی، د دوه نوي تر اته نوي پورې قیمتونه اخیستلی شي. دلته موږ وایو ټي متحول دی. دلته چې څه دی؟ متحول دی. ګلونو زده کوونکو د الجبري حد او متحول نه وروسته چې موږ یو بل څه لولو درېیمه شمېره هغه موږ او تاسو ثابت لولو چې ثابت څه ته وایي؟ ثابت. ګلونو زده کوونکو په دې باندې باید موږ او تاسې ټول پوه شو چې هیڅ وخت د یو عدد قیمت تغییر نه کوي. د دوه هیڅ وخت د دریو سره مساوي کېدلی نه شي او درې هیڅ وخت له دوو سره مساوي کېدلی نه شي. پس موږ وایو ټول حقیقي عددونه ثابت دي چې د هغوی قیمت هیڅ وخت تغییر نه کوي. ثابت عموما د ا کوچني بي سي کې ام او ان په دغه تور باندې موږ او تاسو کولی شو ثابت چې شی وکړو ګلونو زده کوونکو وښیو. یعنې موږ او تاسو ویلی شو دوه خلاف د چا دی؟ د څلورو دی. لس خلاف د چا دی؟ د یولس دی. دوی په خپل منځ کې نشي مساوي کېدلی. دې ته موږ او تاسو ثوابت یا ثابت وایو ګلونو زده کوونکو چې د دوی قیمت په هیڅ صورت سره د تغییر وړ نه دی. دوی هیڅ وخت د دوی قیمت تغییر نه کوي. په اسیا کې هم دوه دی او په اروپا کې هم دوه دی او په افریقا کې هم دوه دی. په اسیا کې هم دوه خلاف د څلورو دی او په اروپا کې هم دوه خلاف د څلورو دی او په استرالیا کې هم دوه خلاف د څلورو دی. د دوی قیمت په هیڅ صورت سره د تغییر وړ نه دی. ګلونو زده کوونکو ورپسې موږ او تاسو چې لولو د ثابت نه وروسته ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو چې کوم شی لولو هغه مشابه الجبري حدونه دي. مشابه الجبري حدونه ستاسې لپاره کله چې تاسې د کانکور ازموینه ورکوئ او د کانکور په ملي ازموینه کې ګډون کوئ لومړنی سوال ګلونو زده کوونکو هغه لومړني پلونه چې دي هغه لومړنی سوال د الجبري مشابه حدونو نه شروع کېږي. په کانکور کې دغه برخې نه د الجبر برخې هغه لومړني سوالونه شروع له دغه ځای نه اخلي. هغه الجبري حدونه چې یو قسم توري او د تورو توانونه ولري او په ثابت ضریبونو کې فرق ولري دې ته موږ او تاسې مشابه الجبري حدونه وایو. هغه الجبري حدونه چې یو قسم توري او د تورو توانونه ولري او په ثابت ضریبونو کې فرق ولري دې ته موږ او تاسو څه وایو؟ مشابه الجبري حدونه وایو. دلته وګورئ ګلونو زده کوونکو 2x په توان د 4
دا مشابه د چا سره دی؟ د اته ایکس په توان د څلور سره دی. دا د چا سره مشابه دی؟ د منفي څلور ایکس په توان د څلور سره دی. دا د چا سره مشابه دی؟ د جذري دوه ایکس په توان د څلور. دا په خپل منځ کې مشابه الجبري حدونه دي. دوی یو قسم توري او د تورو توانونه لري. یا مثلا 2a مربع بي سي، دا الجبري حد چې دی د منفي څلور a مربع بي سي سره څه رقم دی؟ مشابه دی. دا له چا سره مشابه دی؟ دا له 2 پر 3 a مربع بي سي سره څه رقم دی؟ مشابه دی. دا ټول له a مربع بي سي سره مشابه دي. دې ته موږ او تاسې مشابه الجبري حدونه وایو. هغه الجبري حدونه دي چې یو قسم توري او د تورو توانونه ولري او په ثابت ضریبونو کې څه ولري؟ فرق ولري. دې ته موږ او تاسې مشابه الجبري حدونه څه کوو؟ ویلی شو. که چیرې زه داسې ولیکم چې 2x مربع او دلته ولیکم 2y مربع، آیا دا مشابه الجبري حدونه دي؟ دا دواړه مشابه نه دي. دا دواړه څه رقم دي ګلونو زده کوونکو؟ مشابه نه دي. ولې مشابه نه دي؟ دې کې توری x دی او دې کې توری څه دی؟ y دی. یا مثلا موږ نه څوک پوښتنه کوي چې 2abc او دلته موږ نه څوک پوښتنه وکړي چې 2xyz توانونه یو رقم دي خو توري خلاف دي. دې ته موږ او تاسو مشابه نشو ویلی ګلونو زده کوونکو. دا یو له بل سره څه رقم دي؟ مشابه نه دي. موږ وایو چې دوی یو له بل سره مشابه نه دي. ځکه مشابه الجبري حدونو تعریف کې موږ ولوسته. هغه الجبري حدونه دي چې یو قسم توري او د تورو توانونه ولري او په ثابت ضریبونو کې فرق ولري. ګلونو زده کوونکو په څلورمه شمېره کې موږ او تاسې الجبري افاده یا الجبري جمله تعریف کوو. الجبري افاده یا الجبري جمله. الجبري افاده یا الجبري جمله څه ته ویل کېږي ګلونو زده کوونکو؟ موږ وایو که چیرې څو غیر مشابه الجبري حدونه یو له بل سره د جمع او تفریق د علامو په واسطه ارتباط ولري، دې ته موږ او تاسې الجبري افاده وایو. تاسې کتابچه کې نوشته کړئ که چیرې څو غیر مشابه الجبري حدونه یو له بل سره د جمع او تفریق د علامو په واسطه ارتباط ولري، د الجبري افادې یا الجبري جملې په نامه یادېږي. دلته وګورئ ګلونو زده کوونکو، زه لیکم چې 2x مربع منفي 4x مکعب جمع 6x منفي 11 غیر مشابه الجبري حدونه دي. یو له بل سره د جمع او تفریق د علامو په واسطه اړیکه لري. دې ته موږ او تاسې الجبري افاده وایو. یا فرض مثلا موږ داسې ولیکو ګلونو زده کوونکو چې 2a مربع منفي 4abc جمع 8a منفي 2b جمع c. دې ته موږ او تاسې یو الجبري افاده وایو. غیر مشابه الجبري حدونه دي یو له بل سره د جمع او تفریق د علامو په واسطه وضع شوي دي. دې ته موږ او تاسې څه وایو ګلونو زده کوونکو؟ الجبري افاده یا الجبري جمله وایو. دغه الجبري افادې یا الجبري جملې چې دي ګلونو زده کوونکو دا په 3 ډوله دي. په څو ډوله دي؟ په 3 ډوله دي. الجبري افادو ډولونه دلته به نوشته کوم موږ او تاسې د الجبري افادو ډولونه. ګلونو زده کوونکو الجبري افادې په 3 ډوله دي. یو موږ او تاسې چې لولو اوله شمېره کې پولینومي الجبري افاده لولو. پولینومي الجبري افاده. بل ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسې لولو ناطق الجبري افاده یا نسبتي الجبري افاده هم ورته وایي. ناطق الجبري افاده ده. بل چې ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې لولو درېیمه شمېره غیر ناطق الجبري افاده ده. څه شی ده ګلونو زده کوونکو؟ غیر ناطق الجبري افاده ده. دغه 3 ډوله الجبري افادې موږ او تاسې لولو، پولینومي، ناطقه او غیر ناطقه. اوس راځو اوله شمېره پولینومي الجبري افاده چې ستاسې د کتاب لومړنی عنوان هم دی. پولینومي الجبري افاده موږ داسې تعریف کوو: هغه یو حده یا څو حده الجبري افاده چې په هغې کې د تورو توانونه کامل عددونه وي د پولینومي الجبري افادې په نامه یادېږي. هغه یو حده یا څو حده الجبري افاده چې په هغې کې د تورو توانونه کامل عددونه وي د پولینومي الجبري افادې په نامه یادېږي. دلته وګورئ ګلونو زده کوونکو، زه لیکم 2x مکعب منفي 4x مربع. دا یو پولینومي الجبري افاده د تورو توانونه پکې مکمل عددونه دي. مثلا زه لیکم 6y په توان د 4 منفي y په توان د 8 مثبت y په توان د 12/2 منفي y مربع. دې ته هم موږ او تاسې یوه پولینومي الجبري افاده د y توان کامل له مکمل کامل له مکمل 12 چې په 2 تقسیم کو 6 راځي دا مکمل د y توان 2 مکمل. دې ته موږ او تاسې پولینومي الجبري افاده وایو. یعنې پولینومي الجبري افاده هغه الجبري افادې ته ویل کېږي چې په هغې کې د تورو توانونه څه قسم وي؟ کامل عددونه اوسي. په دې باندې موږ او تاسو وروسته په تفصیلي شکل په تفصیلي انداز سره غږیږو. زموږ موضوع پولینوم ده، خو راځو اول دغه ناطق او غیر ناطقه به هم وپېژنو، وروسته بیا پولینوم شروع کوو. ناطق الجبري افاده هغه الجبري افادې ته ویل کېږي چې د دوه پولینومي افادو د نسبت څخه لاسته راغلي وي. یعنې هغه الجبري افاده چې د پی پر کیو شکل ولري، دارنګه چې پی او کیو به پولینومي الجبري افادې وي، کیو به خلاف د صفر وي. دې ته موږ او تاسې ناطقه
یا نسبتي الجبري ifade وایو. مثلا ګلونو زده کوونکو داسې موږ لیکو 2x منفي 4 دا یو پولینوم دی پر x منفي 6 دا هم یو پولینوم دی. دلته هم د x توان مکمل دلته هم د x توان مکمل دې ته موږ ناتقه یا نسبتي الجبري ifade وایو. یا موږ لیکو چې y مکعب منفي y مربع منفي y منفي یو. دلته لیکم y په توان د 4 منفي y په توان د 6 منفي y په توان د 10. دې ته موږ او تاسې ناتقه یا نسبتي الجبري ifade وایو. صورت هم پولینومي الجبري ifade ده، مخرج هم پولینومي الجبري ifade ده. نو پس موږ وایو چې دا یوه ناتقه یا نسبتي الجبري ifade ده. که چېرته ګلونو زده کوونکو داسې شي چې صورت او مخرج یې د پولینومي افادو د نسبت په شکل نه وي لیکل شوی، دې ته موږ او تاسې بیا غیر ناطق الجبري ifade وایو. یعنې غیر ناطق الجبري ifade هغه الجبري ifade ده چې د دوه پولینومي افادو د نسبت په شکل نه وي لیکل شوي. مثلا زه داسې ولیکم ګلونو زده کوونکو 2x منفي یو د جذر لاندې پر x سمه ده، مخرج پولینوم دی خو صورت پولینوم نه دی. دې ته موږ او تاسې غیر ناطق الجبري ifade وایو. یا مثلا موږ ولیکو چې x مربع منفي x په توان د یو پر دوه جمع یو پر x منفي 4 دا یوه غیر ناطق الجبري ifade ده. څنګه غیر ناطقه ده؟ صورت پولینوم نه دی، صورت کې دغه د x توان کامل عدد نه دی. یا مثلا ګلونو زده کوونکو موږ داسې لیکو، مثلا داسې ولیکو چې 2 p مربع منفي p جمع یو پر p منفي یو د اووم جذر لاندې. دې ته موږ او تاسې غیر ناطق الجبري ifade وایو. په لاندو ټکو کې وایو الجبري ifade په دریو برخو ویشل شوي دي. اول پولینومي الجبري ifade هغه یو حده یا څو حده الجبري ifade ده چې په هغې کې د تورو توانونه مکمل عددونه اوسي. دوهمه ناطقه یا نسبتي الجبري ifade هغه الجبري ifade ده چې د دوه پولینومي ifادو د نسبت څخه لاسته راغلي وي، صورت هم پولینومي مخرج هم پولینومي. دریم غیر ناطق الجبري ifade هغه الجبري ifade ته ویل کېږي چې د دوه پولینومي ifادو د نسبت څخه لاسته نه وي راغلي، یا صورت پولینوم نه وي یا مخرج پولینوم نه وي یا صورت او مخرج دواړه پولینوم نه اوسي. دې ته موږ او تاسې غیر ناطق الجبري ifade وایو. ګلونو زده کوونکو زموږ او ستاسې موضوع اوس پولینومي الجبري ifade ده. په دغه پولینوم باندې موږ او تاسې په تفصیلي شکل سره غږیږو، دا تعریفوو، د دوی عمومي شکل باندې غږیږو، د دې په ډولونو باندې غږیږو. همدارنګه ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې بیا وروسته د دپاره چې د دوی د جمع تفریق و ضرب تقسیم د الجبري ifادو دغه عملي سرته رسوو. نو ستاسې توجه غواړم ګلونو زده کوونکو راسره پاتې شئ. ګلونو زده کوونکو موږ او تاسې ولوستو چې الجبري ifادې په درې ډوله دي، پولینومي، ناطقه او غیر ناطقه. اوس د الجبري ifادې ډولونه د حدونو له مخې وایو. د حدونو له مخې د الجبري ifادو ډولونه، د حدونو له مخې د الجبري ifادو ډولونه. اوس د حدونو له مخې د الجبري ifade وایو. اوله شمېره ګلونو زده کوونکو موږ او تاسو څه شی وایو؟ مونوم وایو. هغه الجبري ifادې ته ویل کېږي چې یوازې یو حد ولري. که چېرې یو الجبري ifاده داسې وه چې یوازې د یو حد لرونکې وه، دې ته موږ او تاسو څه شی وایو؟ مونوم وایو. 2x دا یو مونوم دی، 2ab دا یو مونوم دی، منفي x دا یو مونوم دی، یوازې لس دا یو مونوم دی. دې ته موږ او تاسې مونوم وایو. مونوم هغه الجبري ifاده ده چې یوازې او یوازې یو حد ولري. دوهمه شمېره ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسې وایو هغه بینوم دی. بینوم د هغه الجبري ifادې څخه عبارت ده چې د دوه حدونو څخه جوړ شوي وي، یعنې دوه حدونه ولري. لکه موږ لیکو چې 2a منفي 4 دا یو بینوم دی، یا لیکو چې ax جمع b دا یو بینوم دی، یا مثلا موږ او تاسو لیکو چې y منفي 14 دا یو بینوم دی. دې ته موږ او تاسې بینوم وایو. دوه حدونه لري، یو حد دوه حد، یو حد دوه حد، یو حد دوه حد. درېیمه شمېره ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسې وایو هغه ترینوم دی. ترینوم د هغه الجبري ifادې څخه عبارت ده چې د هغه په ترکیب کې درې حدونه وي، یعنې له دریو حدونو څخه جوړه شوي وي. مثلا موږ داسې لیکو چې x مربع جمع bx جمع c دا یو درې حده ده، درې حدونه لري. یا مثلا زه داسې ولیکم چې x مربع منفي 4x جمع لس. دې ته موږ او تاسې ترینوم یا درې حده ویلی شو. هغه الجبري ifاده ده چې له دریو حدونو څخه جوړه شوي وي. څلورمه شمېره ګلونو زده کوونکو چې موږ او تاسې بیا وایو هغه څه شی ده پوهېږئ تاسې؟ مالټینوم. څه شی ده شاباس ګلونو زده کوونکو؟ مالټینوم. مالټینوم هغه الجبري ifاده ده چې د هغه په جوړښت کې له یو نه ډېر حدونه موجود وي، د یو نه به ډېر حدونه ولري. که یو حده وي موږ او تاسې ورته مالټینوم نشو ویلی. مالټینوم هغه الجبري ifاده ده چې د هغه په جوړښت کې له یو نه زیات حدونه موجود وي. 2x مربع منفي 4x دا یو مالټینوم دی. هر بینوم یو مالټینوم دی، هر ترینوم یو مالټینوم دی، خو هر مونوم یو مالټینوم نشي کېدلی. یا مثلا موږ لیکو چې 3y مربع منفي 4y جمع 13 دې ته موږ او تاسې یو مالټینوم وایو. ګلونو زده کوونکو تاسو سره پوښتنه پیدا شي چې استاد جانه د پولینوم او مالټینوم ترمنځ څه فرق دی؟ که دا راته ووایي زه به درته یم چې ګلاله زده کوونکي د پولینوم او مالټینوم ترمنځ فرق دا دی چې پولینوم یو حده کېدلی شي. او پولینوم تعریف کې موږ وایو چې پولینوم هغه یو حده یا څو حده الجبري ifاده ده چې په هغې کې د تورو توانونه کامل عددونه اوسي.
خو ملټینوم هغه الجبري افاده ده چې له یو څخه زیات حدونه ولري. یعنې ګلابه په ملټینوم کې ضروري او حتمی خبره نه ده چې د تورو توانونه د کامل عددونه وي، خو په پولینوم کې حتمی او ضروري خبره ده چې د تورو توانونه د مکمل وي. اوس داسې یو الجبري افاده زه لیکم داسې چې 2x مربع منفي جذر x جمع xy منفي 14. دې ته زه یو ملټینوم ویلی شم، اما دې ته زه یو پولینوم نشم ویلی. یوازې زه لیکم چې 6x مربع دې ته زه ملټینوم نشم ویلی، خو وایم چې دا یو پولینوم دی. خو که دا داسې شي چې 6x مربع منفي 4x مثبت 113 دا به هم ملټینوم دی او هم پولینوم دی. پرته له یو حده نه چې پکې د توري توان کامل وسی، هغه ته موږ او تاسې ملټینوم نشو ویلی. هغه ته موږ او تاسې ملټینوم نشو ویلی. پرته له یو حده نه چې په هغې کې د توري توان کامل نه وسي، هغه ته موږ او تاسې ملټینوم نشو ویلی. نور هر پولینوم چې یو له ډېر حدونه ولري هغه ته موږ او تاسې ملټینوم ویلی شو، خو هر ملټینوم ته موږ او تاسې پولینوم نشو ویلی. ګلونو زده کوونکو اوس موږ او تاسې راځو په پولینوم باندې غږیږو. پولینوم بیا هم تعریفوم ګلونو زده کوونکو چې هغه یو حده یا څو حده الجبري افاده ده چې په هغې کې د تورو توانونه کامل عددونه وسي. د دې لپاره چې یو الجبري افاده پولینومي باید 3 مشخصې ولري. څو مشخصې؟ 3 مشخصې. اول د ټولو تورو توانونه باید کامل عددونه وسي. د ټولو تورو توانونه باید څه رقم وسي؟ کامل عددونه وسي. کامل عددونه وسي. د ټولو تورو توانونه باید پکې کامل عددونه وسي. ورپسې دومره خبره ده، تورې باید په مخرج کې نه وي. تورې باید په مخرج کې نه وي، داسې چې د مخرج نه د وتلو امکان موجود نه وي. درېیمه خبره ګلونو زده کوونکو، تورې باید د جذر لاندې نه وي. تورې باید د جذر لاندې نه وي، داسې چې د جذر نه د وتلو امکان موجود نه وي. په اصل کې دا درې واړه د وروستۍ دوه خبرې په همدې اوله خبره کې پرتې دي. د ټولو تورو توانونه باید کامل وي. په دې کې د وروستۍ دوه خبرې پرتې دي، خو د زده کوونکو د پوهې په خاطر باندې دغسې درې واړه لیکلي دي. ګورې ګلونو زده کوونکو، زه لیکم چې 2x مربع منفي 4x مکعب جمع 6x منفي 11. ګلونو زده کوونکو دا موږ او تاسو سره څه رقم یو الجبري افاده ده؟ شاباس، دا موږ او تاسو سره یو پولینوم دی. خو که چیرې زه داسې ولیکم چې 2x مربع منفي 4 پر x جمع 14، آیا دا یو پولینوم دی؟ دا پولینوم نه دی. په هیڅ صورت سره دغه مخرج نه خلاصېدو، په هیڅ صورت سره دغه د مخرج نه خلاصېږي. ګلونو زده کوونکو دا موږ او تاسو سره پولینوم نه دی. یو الجبري افاده ده خو پولینوم نه دی، یو ناطق الجبري افاده ده. درېیمه شمېره که زه داسې ولیکم چې 2x مربع منفي x مربع پر x جمع 11. اوس دا یو الجبري افاده ده، خو په الجبري افاده کې دا یو پولینوم ګوره کېدلی شي. داسې به نه وایه چې ولا موږ ویلې په مخرج کې باید توری نه وي. دلته مخرج کې توری شته خو ساده کېږي. ګوره x مربع پر دا موږ داسې لیکلی شو ګلونو زده کوونکو چې 2x مربع منفي x جمع 11. دا په دې باندې پوره تقسیم شو، ساده شو. نو په دې صورت کې موږ ویلی شو چې دا یو پولینوم دی. دا څه شی دی ګلونو زده کوونکو؟ یو پولینوم دی. که چیرې مثلا موږ داسې ولیکو ګلونو زده کوونکو په داسې شکل باندې چې 2x مربع منفي جذر x، دا اوس یو پولینوم نه دی. په هیڅ صورت سره دغه x د جذر نه وتلی نه شي. دې ته موږ وایو چې پولینوم نه دی. دا یو پولینوم نه دی. خو که چیرې موږ داسې ولیکو چې 2x مربع منفي x مربع د دوم جذر لاندې جمع 1، آیا دا یو پولینوم دی؟ هو ګلونو زده کوونکو جذر لاندې دا ساده کېږي، دا دوه د جذر درجې سره اختصاریږي. دا کولی شو موږ داسې ولیکو چې 2x مربع منفي x جمع 1. دې ته اوس موږ او تاسې پولینوم ویلی شو. نو په د دې لپاره چې یو الجبري افاده پولینومي وي، دغه درې خبرې حتمي دي. د ټولو تورو توانونه مکمل، توری باید په مخرج کې موجود نه وي، داسې چې د مخرج نه د وتلو امکان موجود نه وي، او توری باید د جذر لاندې څه شی اوسي؟ واقع نه اوسي. خو که چېرته د جذر لاندې په دې صورت کې واقع و چې د جذر نه وتلو امکان موجود و، په مخرج کې داسې واقع و چې د مخرج نه د وتلو امکان موجود و، بیا پولینوم دی. که نه و بیا پولینومي الجبري افاده نشي کېدلی. ګلونو زده کوونکو راځو اوس د پولینوم عمومي شکل ته. دا د پولینوم عمومي شکل دی. پی ایکس مساوي کېږي ان x په توان د ان منفي 1 x په توان د ان منفي 1 جمع نقطه یو x او جمع څه شی صفر. دې ته موږ او تاسو د پولینوم عمومي شکل وایو. پی د پولینوم نوم دی. پی څه شی دی؟ د پولینوم نوم. x څه شی دی؟
د پولینوم متحول خبرې مه کوئ ګلونو زده کوونکو تختې ته ګورئ متوجه شئ په دې سخته ګرمۍ کې په دې سخت حالاتو کې تاسو ته موږ لګیو درس درکوو تاسو بیا هم هلته خبرې دلته خبرې هلته غوږ وکاروه دلته غوږ وکاروه هلته څټ ته ګوتې ویسه درس ته ګورئ درس زده کوئ متوجه شئ ان منفي یو همداسې ا صفر دا د پولینوم ضرایب دي چې حقیقي عددونه به وي سره کم به وي حقیقي دغه ان توان ته ښکاري دا د پولینوم درجه ده په هغه صورت کې چې دغه ان ضریب به خلاف د صفر وي او دغه ان به مکمل عدد وي دا د کنکور سوال هم دی ډېرو ځوانانو ډېر په ښایسته او ډېر په شوق سره غلط کړی دی تاسو به یې نه غلطوئ فورم کې دا سوال راغلی دا پولینوم عمومي شکل لیکلی وایي په دې کې باید ان کوم قسم عدد وي اول جز کې لیکلي تام عدد دوم جز کې لیکلي چې مکمل عدد دریم جز کې لیکلي دي چې مثلا حقیقي عدد څلورم جز کې لیکلي دي چې مثلا منفي تام عدد ګلونو زده کوونکو دا مکمل عدد به اوسي سره کم عدد به اوسي مکمل ځکه موږ د پولینوم په تعریف کې لوستي چې د پولینوم هغه یو حد یا څو حد الجبري په عدد چې د تورو تاونه باید کامل وسي کانکور کې ګلونو زده کوونکو د پولینوم په عمومي شکل کې څه قسم پوښتنې راځي توجه مو ورته غواړم اول سوال پی ایکس مساوي کېږي شپږ ایکس مکعب منفي څلور ایکس مربع جمع لس ایکس او منفي یو سلو شل اوس ګلونو زده کوونکو په فورم کې تاسو ته څه خبر هستی درته وایي ا دوه پیدا کړه یا درته وایي مثلا ا درې پیدا کړه یا درته وایي مثلا ګلونو زده کوونکو ا څلور پیدا کړه یا درته وایي ا یو پیدا کړه یا درته وایي ا صفر پیدا کړه تاسو نه یو دانه غواړي تاسو به دا څنګه پیدا کوئ ګورئ ډېر اسانه ګلونو زده کوونکو ما خو درته مخکې هم درسونو کې ویلي زه چې در سره یم د مړ مار نه مه هېرېږئ ګورئ متوجه شئ دغه پولینوم خو به تاسو ځان ته نوشته کړئ دغسې پی ایکس مساوي کېږي شپږ ایکس مکعب منفي څلور ایکس مربع جمع لس ایکس منفي یو سلو شل ګورئ ګلونو زده کوونکو مثلا موږ غواړو چې ا درې پیدا کړو تاسو ته ګوره لنډ چل درښیم لنډ نکل په دې پولینوم کې به لاړ شي په کوم ځای کې چې د ایکس توان دریم پیدا کړه د همغه حد ضریب راواخلئ دا ستاسو ا درې دی او کله هغه خوا نه راځئ دا ثابت عدد ا صفر دی توان یې چې وي دا ا یو دی توان چې پکې دوی دا ا دوه دی او دا ا درې دی اوس وګورئ دا توان درې دی ضریب ا شپږ نو تاسو نه ا درې غوښتئ ا درې مساوي شپږ سره دی مثلا ا دوه یې درنه غوښتی دی ا دوه دلته وګورئ توان دوه دا ضریب به یې راوالی منفي څلور څلور به نه وي منفي څلور اشاره به یې راخلې ا یو یې درنه غوښتی ګلونو زده کوونکو دا توان یو دی ضریب به یې راوالی څه شی لس او ا صفر یې درنه غوښتی دی ا صفر به راوالی منفي یو سلو څو شل نو ګلونو زده کوونکو تاسې د کانکور یوه ډېره اهمه او مهمه پوښتنه چې ښه کړه په ډېر ښه شکل سره حل کړه یو مثال به درته بل عمل کوم چې تاسې خفه نه شئ سمه ده ګلونو زده کوونکو تاسو خو ډېر نازولي خلک هستئ پی ایکس مساوي کېږي درې ایکس په توان د لس منفي شپږ ایکس په توان د نهه جمع ایکس په توان د پنځه منفي ایکس په توان د دوه منفي یو دا ده مثلا ګلونو زده کوونکو تاسو نه یو کس پوښتنه کوي چې مثلا ا لس پیدا کړئ یو درنه دا پوښتنه کوي بل درنه دا پوښتنه کوي ا اته پیدا کړئ ا شپږ پیدا کړئ بل درنه یو کس پوښتنه کوي چې ا پنځه پیدا کړئ بل درنه یو کس پوښتنه کوي چې ا دوه پیدا کړئ او بل درنه یو کس پوښتنه کوي چې ا یو پیدا کړئ ګورئ ګلونو زده کوونکو متوجه شئ متوجه شئ متوجه شئ ا لس چې پیدا کړئ په دې پولینوم کې داسې ځه دا دوه دی دا پنځه دی دا نهه دی او لس دی نو ضریب یې څو دی درې دا به درې شو دې وخت کې به لږ داسې وخوځېږي راوخوځېږم خوشحاله به یې چې ولا سوال خو صحیح شو آفرین صحیح شو خو داسې چل به کوې ګوره غرور او کبر به نه کوې هسې نه چې په لاره کوک روانه ریاضي مې زده کړه ریاضي داسې اسانه دومره زر نه زده کېږي متوجه اوسه ا څو پیدا کړې مثلا ا اته پیدا کړې ا اته اوس دلته وګوره توان پکې لس دی نهه دی پنځه دی دوه دی اته موږ ته په سترګو رانغی نو موږ لیکو چې د دې ضریب څه دی صفر دی ا شپږ پیدا کړې ا شپږ شپږ چې تاسو پیدا کوئ ګلونو زده کوونکو لس دی نهه دی پنځه دی او شپږ هم په سترګو رانغی دا هم صفر دی ا پنځه پیدا کوو ګلونو زده کوونکو ا پنځه داسې ځو دا دی پنځه ضریب یې څو دی یو دی ا پنځه یو شو بلې موږ تاسو نه څه شی غوښتی دی ا دوه یې غوښتی دی ا دوه ا دوه چې پیدا کوو ګلونو زده کوونکو د ا دوه لپاره موږ ګورو دا دی توان دوه دی ضریب یې څه دی منفي یو دی ضریب یې دلته یو دی اشاره یې منفي ده نو لیکو منفي یو او بالاخره ا یو یې موږ نه غوښتی دی ګلونو زده کوونکو نو ا یو مساوي کېږي دې کې د ایکس توان لس نهه پنځه دوه د ایکس توان یو موږ ته په نظر رانغی نو موږ ا یو مساوي زموږ او تاسو سره څه شی دی صفر دی نو په د پولینوم په عمومي شکل کې ګلونو زده کوونکو دغه شیان باید تاسو حل کړي پولینوم عمومي شکل کې کتاب کې تاسو هیڅ مثال نه لیدل کړي خو راسن تمرین کې وروستۍ پوښتنه راغلې ده او وروستۍ پوښتنه به تاسو په دغه شکل باندې سره څه کوي ګلونو زده کوونکو حل کوي ا څلور غوښتی پولینوم کې لاړ شئ د ایکس توان څلور چې و د همغه ضریب راوالی ا شپږ غوښتی پولینوم کې لاړ شئ د ایکس توان شپږ چې و د همغه ضریب تاسې راواخلئ انشاءالله په دغه موضوع به تاسې ښه پوه شوي یاست ګلونو زده کوونکو ساعت ته په کتو سره وخت موږ ته نوره اجازه نه راکوي که نه تاسو نه زموږ زړه چېرته کېږي چې لاړ شو خو بیا هم تر بیا چې زه میر احمد نعماني ستاسې په چوپړ کې حاضرېږم تاسې په لوی او بخونکي رب سپارم هر چیرې چې یاست کامیابه
خوشاله او صحتمند اوسئ. ښې چارې.